بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 174 دی او الدرس الثالث والاربعون یعنی 43 نمبر درس دی او په دې کې به انشاءالله نن موږ یو ضروري قاعده وایو. ضروري قاعده داسې ده وایي د فعل ماضي واحد مذکر غایب صیغې د فعل ماضي د واحد مذکر غایب صیغې په اخره کې چې الف ولګي د فعل ماضي د واحد مذکر غایب صیغه لکه اوس وګورئ ضربه دا د فعل ماضي اوله صیغه ده. نو د دې په اخره کې چې الف ولګي نو دې سره یو الف جمع کا نو دې رسه جوړ شو ضربا. نو تسنیه مذکر غایب صیغه جوړیږي. نو ګورئ ضربه معنی د هغې یو سړي وخل وکړه او ضربا معنی د هغې دوو سړو وخل وکړه. نو دې سره د ضربه سره چې یو الف ولګي نو بیا به د دې معنی شي هغې دوانو سړو وخل وکړل. ضربه دا د فعل ماضي واحد مذکر غایب صیغه ده، اوله صیغه ده. اوله د دې په اخره کې د دې معنی د هغې یو سړي وخل وکړه. اوس د دې په اخره کې چې دې سره چې یو الف ولګي د با سره یو الف ولګي که نه نو د دې نه به دا جوړه شي ضربه. نو دا ضربه چې ده که نه د دې معنی د هغې دوو سړو وخل وکړل نو دا د فعل ماضي د تسنیه مذکر غایب صیغه جوړه شوه، تسنیه مذکر غایب جوړه شوه. یا دغه شانتې دی ګورئ نسواره دی نسواره معنی د هغې یو سړي مدد وکړو نو دې سره ته الف جمع کا نو دې نه به شي نسواره. د نسواره معنی د هغې دوو سړو مدد وکړو. یا دغه شانتې دی ذهبه معنی د هغه یو سړی لاړو، ذهبه معنی د هغه یو سړی لاړو. دې سره الف جمع کا نو دې نه به جوړ شي ذهبه. نو ذهبه معنی د هغه دوه سړي لاړل. نو دې نه معلومه شوه چې د فعل ماضي واحد مذکر غایب صیغې په اخره کې چې الف ولګي نو تسنیه مذکر غایب صیغه ترې جوړیږي. ټیک شوه؟ لکه ذهبه نه ذهبه. ټیک شو جي؟ دغه مثالونه مې ولیکه. او که تسنیه مذکر حاضر صیغه جوړول غواړي که د دې نه ته وایې چېرې مذکر دوه سړي دي او مخې ته مې ناست دي د هغې صیغه ترې جوړومه نو د واحد مذکر غایب صیغې اخري حرف به ساکن کې. کتاب کې یو بله طریقه لیکلې په هغې باندې پوه خو دا ما ډېره اسانه طریقه جوړه کړه. د واحد مذکر غایب صیغې اخري حرف به ساکن کې. د واحد مذکر غایب صیغه دا ده ګورئ ضربه د دې اخري حرف با دی دا با به ساکن کې. ټیک شوه؟ با دې ساکن کو او د توما اضافه به ورسره وکړي نو د با سره دلته کې توما ولګوه توما نو دا به موږ سره شي ضرب توما. دا د با ساکن شوه او دا ورسره توما ولګېده نو ضرب توما معنی ده تاسو دواړو سړو وخل وکړه. ضرب توما تاسو دواړو وخل وکړه. نو ګورئ اوس بیا ورته یو ځل وګورئ که د تسنیه مذکر حاضر صیغه جوړول غواړئ د تسنیه مذکر تسنیه دوه ته وایي او مذکر خو سړو ته وایي او حاضر چې مخې ته دې ناست وي هغه کسان یادوي که د هغوی صیغه ترې جوړی که نه نو د واحد مذکر غایب صیغې دا ګوره ضربه د واحد مذکر غایب صیغه ده. اخیری حرف به ساکن کې نو اخیری حرف با دی او د توما اضافه به ورسره وکړي. نو دا ګوره لکه مثلا اوس ګورئ دلته کې نسواره دی نسوره د دې نسواره د اخیری حرف را ده دا به ساکن کې نو ګورئ دا زه واپس ساکن کوم دا باندې زبر دا زبر مې ته ختم کو دا مې ساکن کو او توما ورسره ولګوه. نسور توما معنی تاسو دواړو سړو مدد وکړو. نسوار توما د نسواره معنی د هغې یو سړي مدد وکړو. که دې نسواره سره دلته الف ولګې نو د معنی د هغې دوو سړو مدد وکړو. او که د دې نسواره د اخري را ساکن کې او توما ورسره ولګې دا توما وګورئ دا توما نو د دې معنی د تاسو دواړو سړو مدد وکړو. دغه شانتې ضربه معنی د هغې یو سړي مدد وکړو او ضربه چې یو الف ورسره زیات کړي د هغې معنی د هغې دوو سړو مدد وکړو. او که نه د اخري حرف بای ساکن کې توما ورسره ولګې نو ضرب توما معنی د تاسو دواړو سړو وخل وکړو. او ذهبه دی ذهبه معنی د هغه یو سړی لاړو دا د فعل ماضي واحد مذکر غایب صیغه ده د یو سړي دپاره. او چې دې سره الف ولګې نو ذهبه شوه. ذهبه معنی د هغې دوو سړو وخل وکړو. او که نه د دې ذهبه د با ساکن کې که نه او دې سره توما ولګې ذهب توما نو د ذهب توما معنی ده هغه تاسو دواړه سړي لاړئ
ټیک شو جي نو دا خو موږ سره شو جي ښه او د توما اضافه ورسره وکړئ لکه د ذهبه نه ذهب وګوره ذهبه دی ذهبه د ده دا با موږ ساکن کړه او توما م ورسره ولګلو وګوره دا با م ورله ساکن کړه او د توما اضافه م ورسره وکړه نو ذهب نه موږ څه شو ذهب توما او کتبه دی کتبه منه راغلی یو سړي لیکل وکړه اوس د دې کتبه دا با م ساکن کړه او دې سره د توما اضافه وکړه وګوره د کتبه دا با م ساکن کړه او د توما اضافه م ورسره وکړه نو کتب توما منه د تاسو دواړو سړو لیکل وکړه او که چېرته د توما نه په ځای د نا اضافه وکړي که د توما په ځای باندې د نا اضافه وکړه نو د جمع متکلم صیغه به ترې جوړه شي د جمع متکلم صیغه به ترې جوړه شي یو واحد متکلم صیغه وي یو د جمع متکلم صیغه وي لکه د ذهبه نه د ذهبه د اخري با ساکن کا او د توما په ځای ورسره صرف نا ولګوه نو ذهب نا معنی ده موږ دوه سړي یا ټول سړي لاړو د دوو کسانو دپاره هم دا ذهب نه استعمالیږي او د ډېرو سړو دپاره هم ذهب نه استعمالیږي نو ذهب نه معنی ده موږ لاړو موږ سړي لاړو یا ښځې هم لاړو نو دا مذکر او مؤنث دواړو دپاره استعمالیږي نو د دې معنی به موږ داسې وکړو ذهب نه موږ لاړو نو په دې موږ کې مذکر او مؤنث دواړه راغله او کتب نه معنی ده موږ لیکل وکړه کتبنا معنی ده موږ لیکل وکړه اوس دغه شانتې ضرب دی دا نسوره دی که نه نسوره دا اخري را ساکن کا او دلته ورسره نا ولګوه نا نسور نه معنی ده موږ مدد وکړو او دغه شان ضربه دی ضربه د دې ضربه دا اخري با ساکن کا داسې او د نا اضافه ورسره وکړه د نا نو ضرب نه معنی ده موږ وخل وکړه دغه شانتې جلسه دی جلسه معنی ده هغه یو سړی کېناستو د ده نه ته د ده د اخري سین ساکن کا جلس دا سین هم ساکن کو او نا ورسره ولګو جلس نا معنی ده موږ کېناستو نو هر صیغې واحد مذکر صیغې سره تاسو داسې کولی شئ که د جمع متکلم صیغه ترې جوړې نو هغې سره به نا اخري حرف به ساکن کړي او نا به ورسره ولګې او که د مذکر د دوو مذکرو حاضرو صیغه ترې جوړې نو اخري حرف به ساکن کړي او توما به ورسره ولګې ټیک شو دي دا خو موږ سره دا ضروري قاعده ختمه شوه اوس وایي الفعل الماضي یعنی د فعل ماضي باس پکو التلمیزان د دې نه مخکې درس کې مونږ صرف التلمیزو یو شاګردو او اوس التلمیزانی دوه شاګردان د دوه شاګردانو باس پکېږي نو د دې نه معلومه شوه چې زمونږ په دې درس کې به د تثنیه مذکر د حاضر او د تثنیه متکلم او د تثنیه غائب د دې صيغو به استعمال کیږي درې قسمه صيغو به استعمال کیږي تثنیه مذکر غائب تثنیه مذکر حاضر او تثنیه متکلم ٹھیک شو جی نو د دې دوه صيغو دریو صيغو په دې درسونو کې مونږ مشق کوو نو ګورئ يسأل الاستاذ يسأل د فعل مضارع واحد مذکر صيغه ده او د دې استاذ فاعل دی نو يسأل الاستاذ استاذ تپوس کوي د چا نه تپوس کوي خالدن و محمودن د خالد او محمود نه استاذ د خالد او محمود نه تپوس کوي يسأل معنی د تپوس کوي الاستاذ و استاذ خالدن و محمودن د خالد او د محمود نه دا استاذ د خپل دوه شاګردانو نه تپوس کوي ماذا فعلتما تاسو دوانو څه وکړه تاسو دوانو څه کار وکړو فی الصباح سحر وخت تاسو سحر وخت کې څه وکړه تاسو سحر وخت کې څه کار وکړو نو هغې ورته وایي فیقولان دا یقولان چې دی که نه دا د فعل مضارع د تثنیه مذکر غایب صیغه ده فیقولان نو هغې دواړو ووي هغه دواړه وایي ټیک شوه د ماضي معنی به کو ووي او د مضارع معنی به کو وایي نو فیقولان هغه دواړه وایي یا سیدنا ای زمونږ دواړو سرداره یا زمونږ سرداره ای زمونږ مشره قمنا
ګورئ دا قمت معنا ده زه پاڅېدم دا د واحد متکلم صیغه ده او قمنا دا د دوو سړو دپاره م استعمالیږي د دوو متکلمو دپاره او د جمع متکلمو دپاره م استعمالیږي نو دا دوه کسان دي نو دوی ځان دپاره دا قمنا صیغه استعمالیږي قمنا موږ دواړه پاڅېدو قمنا موږ دواړه پاڅېدو فی الصباح الباکر سحر وختي موږ دواړه سحر وختي پاڅېدو دا دواړه شاګردانو نه استاد تپوس کوي نو اوس دا شاګردان دی استاد له جواب ورکوي وتوضأنا دا توضأنا دا د جمع تسنیه و جمع متکلم صیغه ده چې یو سړی وایي چې ما اودس وکړو نو توضأتو ما اودس وکړو او توضأنا موږ دواړو اودس وکړو یا موږ ټولو سړو اودس وکړو خو دلته خو خالد او محمود دوه کسان دي خالد او محمود دوه دي نو دوی دواړه ځان لپاره د تسنیه و جمع متکلم صیغه استعمالوي وتوضأنا موږ دواړو اودس وکړو وتوضأنا موږ دواړو اودس وکړو وذهبنا او موږ دواړه لاړو الى المسجد جومات ته او موږ دواړه جومات ته لاړو وصلینا ګورئ چې یو سړی وایي ما مونځ وکړو که نه نو هغه وایي صلیتو ما مونځ وکړو د دې نه مخکې درس کې مونږ ویلی وو التلمیذ والا درس کې مونږ ویلی وو یو شاګرد او تلمیذان دوو ته وایي نو مونږ دلته کې د تسنیه و جمع متکلم دا صیغه مونږ دلته د دوو د تسنیې دپاره استعمالوو وصلینا او مونږ مونځ وکړو چې زه وایم ما مونځ وکړو صلیتو ما مونځ وکړو اوس مونږ دوه کسان یو او تا ته مونږ وایو یاره مونږ دواړو مونځ وکړو نو صلینا مونږ دواړو مونځ وکړو الفجر د سحر وصلینا الفجر او موږ دواړو د سحر مونځ وکړو مع الجماعت جمع سره ښه وتلونا دا تلونا چې دی که نه دا وګورئ په دې درس کې مونږ وګورئ د تسنیه متکلم مشق په صیغې پکې مشق کوو د تسنیه متکلم صیغه چې ده د هغې مشق پکې مونږ نن کوو تلوتو معنا د ما تلاوت وکړو او تلونا مونږ تلاوت وکړو نو دا مونږ چې دی د دوو دپاره م استعمالیږي او د زیاتو دپاره م استعمالیږي اوس مونږ دوه کسان یو نو مونږ وایو یاره زه وایم چې یاره مونږ دواړو تلاوت وکړو نو مونږ به تلوتو نه وایو تلوتو به نه وایو تلوتو د یو کس دپاره دی د یو متکلم دپاره او مونږ خو دوه متکلم یو نو مونږ وایو تلونا مونږ دواړو تلاوت وکړو وتلونا او مونږ دواړو تلاوت وکړو القرآن الکریم د قرآن کریم ٹھیک شو نو موږ به دا داسې وایو وتلونا القرآن الکریم او موږ دواړو د قرآن کریم تلاوت وکړو اوس بیا ورته وایي ثم رجعنا ثم معنا بیا رجعنا چې یو کس وایي زه راواپس شوم نو هغه وایي رجعتو زه راواپس شوم او چې اوس خو موږ دوه کسان یو نو موږ دواړه به ځان دپاره د تسنیه متکلم صیغه استعمالو تسنیه متکلم ثم رجعنا بیا موږ دواړه راواپس شو الی البیت کور ته بیا موږ دواړه کور طرف ته واپس رالو یا موږ دواړه کور ته راواپس شو وتناولنا ګورئ چې زه وایم چې یاره ما ناشته وکړه که نه ما ناشته وکړه نو تناولتو ما ناشته وکړه تناولتو الفطوره ما ناشته وکړه او چې موږ دوه کسان یو نو موږ به ځان لپاره تناولتو نه استعمالو تناولنا به استعمالو وتناولنا الفطوره او موږ دواړو ناشته وکړه اخذتو معنا د ما راواغسته او اخذنا معنا د موږ دواړو راواغسته واخذنا الکتب کتب د کتاب جمع ده کتاب یو ته وایي کتابان دوو ته وایي او کتب ډیرو کتابونو ته وایي د دوو نه زیاتو ته وایي واخذنا او موږ دواړو راواغستل الکتب کتابونه او موږ دواړو کتابونه راواغسته وسلمنا او موږ دواړو سلام وکړو چې زه وایم ما سلام وکړو نو سلمتو ما سلام وکړو او موږ دوه کسان یو نو موږ دواړو به ځان دپاره سلمنا استعمالو وسلمنا او موږ دواړو سلام وکړو علی ابینا و امنا خپل پلار او مور ته موږ سلام وکړو وجئنا او موږ دواړه رالو یو کس دپاره راځي جئتو زه رالم چې زه وایم زه رالم که نه نو زه به وایم وجئتو او زه رالم جئتو زه رالم خو دلته موږ دوه کسان یو نو موږ به ځان دپاره جئتو صیغه نه استعمالوو موږ به د تسنیه متکلم صیغه استعمالوو وجئنا او موږ دواړه رالو الی المدرسة مدرسې ته نو ګورئ دا زموږ 74 نمبر درس او الدرس الثالث والاربعون 43 نمبر درس کې اولنی سبق کې موږ یو ضروري قاعده وویله او دویم هم پکې د فعل ماضي د دوو شاګردانو
تذکره وکړه خو په دې کې مونږه د تسنیه متکلم صیغې مشق وکړو چې د دوو کسانو دپاره کومه د متکلم صیغه استعمالیږي نو د هغې مونږه مشق وکړو. نو دا زمونږه د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.